सूरह आले इमरान। आले इमरान माना द फैमिली ऑफ इमरान। द इमरान का नामा पाकिस्तान को बनी इसराइल की तस्वीर मशहूर। यहूद मूसा अलैहिस्सलाम प्लारो, यहूद हजरत मरियम प्लारो। दली सूरत लोग बनाएंगे क्या कि आयत नंबर अव्वल का आयत नंबर 2 के स्कूल में मजमून का मालूम थी चिता गज़वा बदर तस्लीम इस जमाने के नाज़िल से आयत नंबर 2 तरबीज पे तो पूरे दा कौम का हिजरत ना देगा जेकर द नजरान ईसायान पैगंबर अलैहिस्सलाम पर आल द ईसा अलैहिस्सलाम बाप की ओर से बहस को आयत नंबर 3 के तना तर आयत नंबर योसलो शुरू दवाई काम से बदल नबाद ना दे और आयत नंबर योसल यविशा तराखे तो सूरत पूरी दादो खुद जन्नबा बदरेन का लहियत नाज़िल अहम बहसों को सूरत की 2 दरुसा किताब दे यो आली किताब सरा यो मुसलमानों सरा मुसलमानों से ना हो जितना तो बेहतरीन खलक है नतासो तो बेहतर पाते के दो कोशिश हो गई आले किताब खुदा जिक्र गई चाहती वो खराब शुरू थी अखलाक को खराब शुरू थी तो शिरक और बिदअत में मुब्तला शुरू गई द कुरान दावत कबूल गई दाम आगत पैगाम दे लगे कुरान के पैगंबरों से अल्लाह वक्र बदल के न मुसलमानों में फतह और काफिरान शिकस्त यो तरफ पर मुसलमानों के पास खैर पाए और बल जानब तो खतरात तो पेशे टेमो हो सीधे बहुत देर कोशिश की थी बदला वाला खुसूसन मक्के वाला जो मदीनी यहूद दूसरा ट्रांसपेरेंसी के
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یهودو یو قبیله بنو قینقاع د هغوی په بدعهدۍ باندې هغوی د مدینې راوستل. د بدر نه بعد د قریشو کانسپیرسي نور هم زیاته شوه. دسیسه لہذا هغوی 3,000 خلک راجمع کړل او په مدینې حمله وکړه. احد مسلمانانو ته د 3 خطاې وشوې. یو خدا چې 300 منافقانو منافقت وکړو او د لارې نه واپس شول. دویمه ده چې ګټلې کم یې په شکست بدل شي. او دریمه ده چې اهم جنرالان شهیدان شو. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زخمی شو. نو پاگے اللہ تعالیٰ تنبیہ ورکړي او په آخر د صورت کې د اجتماعي ژوند جوړولو لپاره خدای څلور اصول ورته کړي. یو پوخ ایمان، دویم ہر شخص ذاتی طور پر صبر و استقامت کو ظاہر کرے. دریم ټول یو ورته د صبر و استقامت تلقین ورکړي. څلورم یو بل سره جوړ او تړون دې قریبي ساتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. دیکھو یہ حروف مقطعات تو مقطع مانا پریس کرے شر نو دیتا پریس کرے شوی ذکوئی چی داموں کے داس نہ پرونس کو علام بلکہ کوئی الف لام میم الفبیس. بنیادی مسئلہ دے متعلق دا کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک. خدای اتنا عالم دې چې دې حروف نه سموي او دا یو عجیبه لطیفه خبره ده چې مشرکین مکه په قرآن باندې 200 اعتراضونه کړل. څه کوي 200 اعتراضونه کول. کله وی دا د پیغمبر ته پلانې کړ، کله وی دې ځان جوړې، کله وی دا د باندې جنات او سر دي جنات ته یې څور ته ویل. خبر ده کړه 200 اعتراضونه کړل او په دې مقطعات باندې چې هغه وایي چې یو ځل اعتراض وکړي. اوس پتا لګي چې کوم ځای الله تعالی سره کړو کوي هغه خبر نشي کولی. د مقطعات په اړه باندې الله دې کوم څه یې وکړه باندې له غوړ کړ نو چې یو اعتراض نه کوي چې دې په څه ولا حالانکه څوک مخالف دي نو په تاسو هغه خبره کوي کنه هغه څنګه خبره آتا نه پړلې ها چې یو څه نه خاور به کم کوي نو خاون ولې راوړل به څه بچا په دواله څوک نو ګډه ولې هغه دې څه کار کوي ګډ وای نه هغه څه پر کې دې پرګان په هوا دی نو دیم راوړو د مسجد نه راوړو الله شکر باندې وګورئ پوریا او جامه بدل کړي صحیح او بیا شکر ترانه نه څنګه وته دا تصدق درګای موږ جماعت په بدل کاته شوی څنګه راځي دې ته بزرګان دوه ښه دا بزرګ په بزرګ نو چې په आवाज وته یعنی بیا ته موږ کور باندې داسې حرکت وې څه دې کتل ورته یې څه دا څه خدا باندې څه بزرګ دی دا زوما او په خدا نه پات کېده وې دا نه کوي چې هغه ته ټول کوو
صحیح. الف لام میم الف الہ غیر ثابت الہ لام لازم او میم منزہ الہ مانا خدای لازم چې همیشه نه دی او همیشه به وي. لازم مانا څه؟ همیشه نه دی. since یو فاعل همیشه نه دی همیشه وي. او من منزه چې پاک د هر قسم نقصان. الف لام میم الہ لازم الوجود منزه عن النقص والزوال. هغه خدای چې لازم الوجود دی. واجب الوجود او لازم الوجود یو شی چې منزه پاک دی د نقصان او زوال. الله تاسو معبود څوک دی؟ الله معبود چې لازم الوجود دی منزه د نقص او زوال نه الله. دا جواب دا خبر. الله الله دے لا الہ نشت دے معبود الا هو مگر دغا اللہ دے. الحیو چی دائمی ابدی دے ژوندی کومنګ تو دائمی ابدی نه یو زمانہ ومنو یو زمانہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے ہمیشہ ہے. نو الحیو الذی لا یموت ابدا ابدا. هغه ژوندی چې مرګ ته راځي نه به ځای مرګ نشي نه پینیشت تیر شوی دی نه پینیشت راځي. لا الہ الا هو الحی چې ژوندی دی دائمی ابدی دی. القیوم القیوم قیوم دا د قیم صيغه د مبالغه یا سپلټ ډیګری دا. قیم معنا چې څوک د معاملات ټیک کیر کوي. د قیم معنا عربی کې وایي قیم اهل البيت د کور ذمہوار. قیم اهل البيت معنا د کور ذمہوار. د ذمہوار څوک کی بیلونه دی ور کوي ډرایوینګ دی کوي اسپیټال ته دی زی جاب دی کوي منډه تل دی وای د کور پروټیکشن دی کوي ټول کارونه چای دا ته قیم وای. سو ورته قیم خو قیم خو ذمہ داری لري محدوده غوندي. قیم ذمہ داری لري محدوده او قیوم ذمہ داری لري ټول 100%. نو ټول دنیا ټیک کیر سو کوي اللہ تعالیٰ. دې ته قیوم وای. نزل علیک الکتاب نازل کړی دی الله تعالی تا باندې کتاب بالحق پرشتیا. نو دا گویا خطاب دی اهل کتاب ته چې دا موسی علیہ السلام باندې کتاب نازلو عیسی علیہ السلام باندې کتاب نازلو. ان the same way اللہ تعالی محمد رسول اللہ باندې کتاب نازل کړی. نزل علیک الکتاب نازل کړی دی اللہ تعالی تا باندې کتاب بالحق پرشتیا. اس کتاب کو دے اہل کتاب ولې مخالفت کوي ولې نه مني؟ خبرې دې د عقیدې خلاف دي خبرې دې د فکر خلاف دي. الله تعالی وینا دا قرآن خو ما خبرې کوي چې کومه خبرې تورات کړې دي. دا قرآن او ما خبرې کوي چې کومه خبرې انجیل کړې دي. مصدقا لما بین یدیه پدې حالت کې چې تصدیق کوونکې دی دا کتاب چې دین مخکې دی. وانزل التورات نازل کړی دی الله تعالی تورات په موسی علیه السلام. والانجیل انجیل په عیسی علیه السلام من قبل مخکې دی دا هدى للناس. هدى للناس دا صفت د قرآن دی چې دا قرآن هدایت دی د انسانیت لپاره. نو قرآن کریم کې د هدایت په حواله خدای درې خبرې کوي. نمبر اول هدى للناس چې دا هدایت د ټول انسانیت لپاره. نمبر دویم هدى للمؤمنین دا هدایت ته مؤمنانو لپاره. او نمبر دریم هدى للمتقین دا هدایت ته متقیانو لپاره. نو د قرآن د هدایت نه فائدہ اخلي هر څوک د خپل استعداد مطابق. انسانان ته فائدہ واخلي نو ایمان پر راړي. مومنان ته فائدہ والی نو متقیان شي. متقیان ته فائدہ والی نو عالی درجات ته ورسي.
وانزل الفرقان انازل کړی الله تعالی الفرقان کرائٹیرین معیار سٹینډرډ. نو دا قران کریم یا شریعت اسلامی دا معیار دی. سړیتوب با په دې سکیل کې تللی، انسانیت با په دې سکیل کې تللی. نو چې څوک په دغه سکیل کې څومره دی د دومره مرتبه انسان دی. صحیح. او کدی سره تعلق نه پیدا کړي بیا حیوان دی نه، بلکې د حیوان نوم بدتر دی. الله دې موږ انسانان دي. ان الذين تاكفرا كفان كفروا چ کفر کړه دې بیاات الله د الله پایتون لهم عذاب شدید د دوی د پاره سخت عذاب دی. والله الله تعالی غزیز غالب دی، ذو انتقام غستون کې دی. چې چانم انتقام غستر غواړي نو خدای باندې څوک زورور نشته. نو دا ګویا وارننګ چې الله تعالی ورکړي چې خدای ګوره د لوی قوت مالک دی او انتقام چې اخلي نو زبردست اخلي. الله دې موږ بچ ساتي. ان الله تحقیق پر الله تعالی لا يخفى عليه پټ نشي پاتې کې دې د باندې شیء لغون دې شیء مختصر اون شیء یو ذره فی الارض پسما کې ولا فی السماء ان پاسمان کې هو الذی الله تعالی غده یصورکم. نو معنا دا ده چې علم شامل کامل دی. د آیت موضوع سره چې علم د لومبني آیت موضوع دا ده چې د الله تعالی قوت او قدرت کامل دی. دا ولیک عزیز ذو انتقام چې د خدای قوت او قدرت کامل دی. ان الله لا يخفى علم کامل شامل دی. علم کامل دی شامل دی پرفیکٹ دی او انکلوسیو دی. هو الذی اللہ تعالی غزاد دے یصورکم چې شکل جوړی تاسو فی الارحام پرحمونو کې دمیندو کیف یشا څنګه چې الله تعالی وغواړي نارینا زنانا ژګ او تاسو بل څه ټیټ ګرده یا ژګ ګرده تور سپین شایسته بدصورته بدرنګه نیک بد. هو الذی اللہ تعالی غزا دے یصورکم چې شکل جوړی تاسو فی الارحام رحمونو کې کیف یشا څنګه چې الله تعالی وغواړي. لا اله نشته معبود الا هو مگر دغه الله دی العزیز د قوت مالک دی، الحکیم د حکمت مالک دی. نو د قوت مالک دی. نو څوک جوړ کی قوی البدن، څوک جوړ کی ضعیف البدن. چاله ډېر صلاحیتونه ورکی، چاله کم صلاحیتونه ورکی. نو الله تعالی ورپسې وی الحکیم. لیکن د خدای حکمتونه لري، لیکن د خدای دنیا په دې باندې روانه ده. اوس ټول صلاحیتونه په یو انسان کې راجمع وي. اخو بیا خدای جوړ شو، هغه نو بیا څه جوړ شو، هغه نو خدای جوړ شو چې ټول صلاحیت نه لس صلاحیتونه پاکستان بل ځای پکې نقصان دی، بل ځای ته محتاج دی، بل ځای پکې نقصان دی نو بل چاته محتاج. هو الذی اللہ تعالی غزا دے انزل علیک الکتاب چې نازل کړي د تا باندې کتاب من هو د دغه کتاب کې آیاتونه دې محکمات محکم آیاتونه. هن ام الکتاب چې هغه مور د کتاب ده. معنا دغه آیاتونه مور د کتاب ده او مور دې ته وایي چې تکلیف وخت او سړی ورمنډه وایي. ماشوم باندې تکلیف راځي چرته منډه وایي مور ده. صحیح. نو چې کوم ځای ته باندې د قران کریم په کوم آیت کې اشتباه راشي نو چرته منډه کې ام الکتاب ده محکم آیت ده چې د دې آیت مفهوم باندې نه پوهیږم، د دې مفهوم څخه بل آیت ذکر ده دې کې کنفیوز شوی نو بل آیت تورشه. هن ام الکتاب چې دا اصل کتاب دی و اخرو او نور ایتونه دی متشابهات متشابه. نو اس محکم ستوي نو دلته معنا ولیکنه سره احمد چې د محکم معنا دا ده مفهومه المعانی چې معنی په آسانه معلومیږي، معنی په آسانه معلومیږي. او متشابه هغه ته وایي مشکله المعانی چې داغه معنا په آسانه نه معلومیږي. یو عام سره کوشش کوي او کنفیوز کیږي، که عام سره کوشش کوي او په کنفیوز کیږي. نو ځکه الله تعالی تقسیم وکړي کتاب
چې دې کې څه آیاتونه محکم دي او څه آیاتونه متشابه دي. بل ځای الله تعالی فرمایي ټول کتاب محکم دی. سورہ هود بالکل لمبے ہے. الف لام را ومکتو کتاب عظیم الشان کتاب دے احکمت آیاتو چې دې آیاتونه احکمت د حکمت د ډکړې شوي احکمت محکم شوي دي آیاتونه ده. نو سالته نننی سبق کې خدای دا وایي چې بعضې آیاتونه محکم دي او بعضې متشابه دي. دلته وایي دا کتاب ټول محکم دی، ټول آیاتونه محکم دي. یو بل ځای سورہ زمر آیت نمبر 23 ہم کہتا اللہ تعالی نزل نازل کرے دے احسن الحدیث بہترین خبرہ. حدیث مانا خبرہ. احسن الحدیث بہترین خبرہ کتابا کتاب متشابہا کتاب نظر کرے متشابہ. نی سبق کے خدای ہوئے بعض آیتنا محکم دی بعض متشابہ دی. سورہ ہود کے ہوئے ٹول آیتنا محکم دی دلتے ہوئے ٹول کتاب متشابہ دے. نو سب کنٹرڈکشن دے پکے نہ بالکل نشتا کنٹرڈکشن بالکل نشتا. لیکن سورہ ہود بس بیٹھو کیا ایسے پتہ لگے گا. صحیح ٹریننگ ہے ٹریننگ ہے صحیح ہے. بس تو خوشحال ہے بس آوان کلب نہ کہی دو چیز میں کیسا کہیں پیسے آتے نا دا ہندوان چیز دے په بزنس کې ډېر ماهر صحیح. اپدای کې یو کس یو طبقه ده ته بنیا وای. اب بنیا وای ورته بنیا هغه چې راي کاری تجارت ده صحیح. نو دا هغه بنیا زوی په لار روان نو پریوته سوچ پریوته غزار شو. نو یو سړی لکه عبدالباری ونه نرم دل سره روان هغه ضرورت را منډه کړ بچي خوښ شي. ها هغه ویګ نه پریوته نو خوښه به نظر ورته را منډه کړ نو راوچته کړ. ناغه دغه سلاس کولاو کړ وې زما پلار بنیا دی. د بنیا زی په ځمکه مله پریوزي چې راځي پیسې وي. ناغه ورته نو په ځمکه ورته په ویتا خو یې نه را خلاص نه را خلاص نشم ځان به راوورځو. نو ورته ځان دی راوورځو وې چې دغه ورته فکر دې نو چې برابر مې داو کړې د زما دي. نو سورہ ہود کې الله تعالی وایي چې کتاب ټول آیاتونه محکم دي. نو دا غي محکم معنا دا چې د حکمت نه ډک دي. دوري کې نصر رحمت چې سورہ ہود آیت معنا دا چې ټول آیاتونه د حکمت نه ډک دي. سورہ زمر کې وې چې کتابا متشابها نو متشابه معنا دا چې احکام ډیر مناسب دي یو بل سره. احکام سیملر انت الشباب الشبه والشك تخرج انت resemblance التر کنفیوژن نو او هر جنا نه سبق دے ناغه کې دے
چې بعضی آیتونه محکم دي یعنی معنی په اسانه معلومیږي او بعضی متشابه دي د هغه د پاره به مهنت کې چې شیخ لبزي چانه بس دکړه کې او طریقه خل واپس پر سبق هو الذي الله تعالی غزا دے انزل عليك الكتاب چې نازل کړي تا باندې کتاب نو بازر دے کتاب آیتون دے محکمات مفهومه المعانی معناګانی مفهوم دي هن ام الكتاب چې هغه اصل د کتاب دے اصل معنا اصل ته رجوع کی اصل څه کیږي رجوع کی یعنی دا داسې آیتونه دي چې کوم آیت باندې بل ځای نه پويږي نو دې آیت ته برازي دې ور تشریح درکې هن ام الكتاب واخروا بعضين وريتنا متشابهات متشابهين یعنی مشکلۃ المعانی معناګانې مشکلی فاما الذين كسان لي في قلوبهم زيغ چې پزړو داغوي کې زيغ کجروي دا څه شه ده کجروي دا هغه همیشه په قران کې داسې خبرې ګوري چې څه شوبې پکې پیدا کی بعضي مسلمانانو کې دا فتنه بعضي مسلمانان شیطان گمراه کړي اوب د قران داسې خبره تکي چې رته تعلق کنفیوز کی ګوره د قران کې داسې خبره چې دی اوس مقصد دی دا مقصد دانی چې نظر په دې خبره ځان په دا مقصد چې ستا ایمان ختم شي نو دې ته وایي کجروي زیغ معنا څه کوژواله زیغ څه ته وایي کوژواله او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان هذا الدين ياخذه من كل خلف عدوله دغه دین د خدای چې دی د هر جنریشن نه بل جنریشن خو خلق هغه دا دین ته واخلي یعنی یو جنریشن تیر شي ای چې دین په حواله سره دکړي نیکست جنریشن کې کوم خلق شي هغه دا غینه دا دین زدکی او دا غي ډیوټای سره یې بیا څه کوي دغه نیک خلق چې چا دین زدکړي دي ينفون عنه تحریف الغالین کوم خلق چې ډیر ایکستریمیست دي څه شي نو ایکستریمزم چې دا د دین غصې مفهوم ګډوډ کی د دین غصې مفهوم ګډوډ کی اوس دغه خلک چې دا د دین فهم یې غسته دي دا غیرون بلی ډیوټي دی ينفون عنه تحریف الغالین چې دغه غلو والا خلکو د ایکستریمستانو دا غي دا تحریف هغه نه کوي چې نه دا بالکل دین مفهوم نه دی دا د ایکستریمست دی ينفون عنه تحریف الغالین نمبر 1 نمبر 2 وانتحال المبتلين اد باطل پرستو چې هغه چوسکي یو خبره د دې لپاره چې دا قران باطل ثابت شي نو دې لګیای هغه نه فکرای دا جواب ورکړي جیسے کہ ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلين او نمبر 3 وتاويل الجاهلين الجاهلان چې کوم د قران کریم مفهوم ذکر کوي هغه نه فکرای چې دا قران معنا بالکل نه ده فام الذين كسان لي في قلوبهم زيغ چې پزړو داغوي کې کوژواله دي فيتبعون غيفالو کوي ما تشابه منه هغه چې متشابه دي قران لا نصر پر فالو کوي ابتغاء الفتنه لټي فتنه هغه لټون کوي د فتنه وابتغاء تاويل هغه لټول کوي د تحریف دي تاویل په معنا تحریف تاویل مانا دا تحریف پرورشن یا ڈسٹورشن وما یعلم تاویل و انپویگی پا اصل مانا ردے بانے دلتا دوین تاویل پا مانا دا اصل مانا دے وما یعلم تاویل و انپویگی پا اصل تاویل دے الا اللہ مگر اللہ تعالی والراسخون مضبوط خلق پا علم کی راسخ مانا مضبوط والراسخون مضبوط خلق په علم کې یقولون او وی آمنا به مونږ ایمان ساتو دی باندې کل من عند ربنا دا دواړه قسمه محکم او متشابه دواړه من عند ربنا دا د جانب درب زمون لدی وما یذکروا په دې خبره باندې ځان نه پوي الا اولو الالباب مگر د عقل مالکان ربنا و رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مکشی زرون زمونگا بعد از هدیتنا پس دا آگے چتا ہدایت را کردے مونگتا وحب لنا راک مونگتا من لدن کا دا جانب پلنا رحمت انکا انت الوحاب تاکیق سرت الوحاب بخشش کا ان کے ہبہ مانا گفٹ کا ان کے
ربنا اور پسونگا انلک جامع الناس تجمع کون کے دخل کو لیوم الپاغورس کے لارے بفے چنستر شک پراتلو داغے کے ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی لا یخلف المیعاد اغا مخالفت نکے دوادے و دا مقرر ٹائم ان الذین لا تاکی سر آکسان چھ کفر کرے دے لن تغنی اغنو اموالو دفع بنکلے شد دوینا مالون دوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من اللہ دا غذاب دا اللہ لا شیئن سلگون شیئن واولائک هم وقود النار اتا کسان دا فیول دی دا اور خاشا کم شیئی چی بلیگی سشے فیول کداب آل فرعون غادت دے پشان دا غادت دا آل فرعون لے والذین من قبلهم او آغا خلق مخد دا آل فرعون لکہ نوح علیہ السلام قوم دا ہود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوط علیہ السلام قوم کذبوا بآیاتنا چاہی تکذیب کرے دایتن زمونگا فاخذهم اللہ بذنوبهم پس انہی صدویلا اللہ تعالی پا گناہن دوئے واللہ شدید العقاب اللہ تعالی سخ غضاب ورکون کے دے قل للذین کفروا تو وائے آکسانو دا جکا فران شوی دی ستغلبونا تاسو بڑی فیٹ کو لشی ستغلبونا تاسو لبا شکست در کو لشی مغلوب اولے بشی وتحشرون الى جہنم اجمع کولے بشے جہنم تا پاخرت کے وبئس المہاد دیر ناکار زائد دا نو موضوع دے آیت قل للذین کفروا دیتا ہوئی تخویف دنیاوی او اخروی دوارا چتا سب اللہ تعالی دنیا کے عذاب در کئی در ڈیفیٹ شکر کے آخرت کے بہم عذاب در کئی در اور شکر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحاب اجمعین ربنا الحمد لله القرآن عظیم اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.